په دې دا چې ټول ختم شوی دی د دې ایکسرسایز پاتې دی دا ام سی کیوز کو اسانه ده په دې کې short question دی write short answers to the following questions the next question short answers I will never define homeostasis and osmoregulation osmoregulation or homeostasis define osmoregulation څه ته ویل homeostasis the ability of an organism the organism does the ability through which an organism maintain its internal environment constant or nearly constant is known as homeostasis homeostasis के वो internal environment constant या nearly constant साथी को कम चीज़ों temperature water और solutes या salts دا شنو څه کې دا برقرار ساتي دي ته موږ دا شنو مالیکول چې څومره دي ټول په دې کې تقریبا نازي دا و دې مینټین ساتي دی ابیلیټي د ارګانیزم موږ سوې homeostasis होमियो मतलब the same and stasis मतलब the same ٹھیک بل the osmoregulation so osmoregulation is a type of homeostasis in which organism maintain constant solute and water level inside their body की जैसा कि constant या nearly constant solute level da barqarar sarinde musoyo osmoregulation differentiate between the adaptation of hydrophytes and xerophytes for osmoregulation osmoregulation موږ وی مخکې اوس د osmoregulation په بنیاد باندې د پلانټ سلور قسم دي hydrophytes mesophytes xerophytes او herophytes په دې کې یو دی hydrophytes د څه adaptation کې وګوره hydrophytes هغه پلانټ چې په اوبو کې دا وایي زیري با او سیستم یا پورا ستنده اوبو ٹھیک ده د hydrophytes په غټه پانی broad leaves وي په دې کې نمبر اف سټومیټا سی وای ټیک ده نو دته څومره وګرځي دومره بدلنه زیات څه کیږي زیات په ترانسپایریشن کیږي وګورئ تاسو دا پراپرټی دی په دې کې څه شو ایبیلیټی شو دا شنه دا شارټ روټس په سي شارټ څه چې په وګو کې اوسې روټس په دغه سټیم باندې پاسیبل انسټرومنټا سي موجود وي کوم چې زیروفایټس دي نو زیروفایټس په دې سیستم کې په دې کنډیشنز کې په دې ایکوسیستم کې اوسېږي چې الته کې نام واټر دغه چې واټر اډیو زیات کم نو زیروفایټس کې به یو ایبیلیټی دی چې دیوا لانګ روټس په چې د لري نو برکه په دې کې به د سټوریج ایبیلیټي چې ولې سکی سٹور کې بس کې سٹور کې سکولنٹ ارګنز چې کوم دی پارت به سٹور کې بل په دې کې به ایبیلیټي دی چې د لیف یعنی لیوس دی پارت دا به سوي دا به دغه وی دا نیډل لایک سبوي نیډل لایک کون شیپ نری نمبر اف سټومیټا به سوي دا انتهایی لګوي او که فرض کا شټیم پینو اوا سن کې سټومیټا فلان دي سایت ته پانی دی او اخیره د وسکه په دبا دی یو ټیک ویکسي لیئر موجود دی کیوټیکل په موجود دی دا پنځه اډاپټیشن څه څه شوی دي 0.5 briefly describe how kidneys control the composition of blood وګوره موږ کدا اوس composition of blood د څنګه کنټرول کوي موږ ویلو د نسوي د کپ شیپ موږ یو بومن کپسول تاسو څه کیسه نه کوي نه ګورئ تاسو خبرې کوئ د دوی بومن کپسول د دې بومن کپسول څه پاس شي کیپیلریز د تر هغه د ګلوميرولس نه پاس د ګلوميرولس د تر هغه د افیرنت ارټریولم ته ایبیرنت او دا به څنګه کیپیلری پیریټیولر کیپیلری سره شي اوس ګوره کوم چې کیسه دي ته راشه د راچل شي دا څه چمي د ریډ د بلډ سیلز نه او د پلازما پروتین نه هر قسم څه بدن څه شي چارج شي چې کله خطه دی راوړي چې کله د اسمو ریګولیشن کیږي د خطه راوړي نو دا کوم کیمیکلز چې په دې کې دي سلوټس دي یا دې علاوه واټر دي دا ټول د خطه راځي اوس ګوره چې کوم سيزونه باډي ته پکار دي هغه سيزونه واپس لاړ شي یس سر اسمو واپس په دې طریقه دې څه کوي د په درې سټیپس کې د composition of blood जैसे कि maintain साथी ठीक है endless material in our diet which are more likely to cause kidney stones so कास्ते नूंगा द kidney stones types हुई ठीक है उस पर diet से कम चीज़ों की चाल कास्ट करें नूंगा tomato हुए बस एक इसरी oxalate calcium oxalate ठीक है तब नूंगा spinach हुए दे पर responsible दे बरम से विटामिन सी और विटामिन डी वो जो विटामिन सी टू नगट सोर्स से स्पिनच हाउस ना का विटामिन सी दागम ची दा फ्रूट्स दी सिट्रस फ्रूट्स नींबू माल्टा दस सी नारंज मीठा
دا څه نه در فرض دي دا پټ سورس دي سود داس نه ډیر استعمالي دا شنه سود چې ایکسترا کیلشیم اخلي په ډایټ کې ټیک دا په ډایټ کې ګرم دا څه نه دا وسکه کډنی سټونز جوړوي ډیفاین لیتوټریپسي موږ ویلو لیتوټریپسي از ا ماډرن ټرم لاس treatment. Lithotripsy is a modern type of non-surgical treatment. The modern type of non-surgical treatment in which shock waves are focused. Shock waves focused on stones inside kidney or uterus. Sorry, uterus. Urinary bladder. Inside kidney or urinary bladder. The stones are converted into small pieces which go out in urine with the water. The urine سره هغه په اوبو کې استزي بهر او په دې کې موږ وی چې لیټوټریپسي د ماډرن ټایپ ټیکنیک د خصوصي دی نان سرجیکل اپلیکیشن په کې نه کو په کوم ځای کې سټون موجود دی پر اسکا کې وی نه دلته کې سټون موجود دی دا په شاک اوس باندې دا ولي دا سمال پیسز ته کنورټ شي دا په یورین کې څه شي بیا بهر راځي دا څه شو لیټوټریپسي شو په دې کې به اپریشن نه کیږي او دا موږ سره هم ویلو چې دا د کوم څه لپاره کامیاب چې کوم د 0.4 mm نواد د 0.2 cm پورې سنټیمټر پورې د دې سایز لپاره چې هغه ډایمټر دومره دا کامیاب پروسس What is the rule of skin in thermoregulation? The skin څه rule دی په thermoregulation موږ ویلو thermoregulation is the maintenance of heat یا temperature by the living organism inside their body اوس ګوره دا skin دی موږ ویلو skin نه لاندې یو layer of cells موجود دی د ایډیپوس ټیشوز اکثر موږ خدا موږ چې پیټي سیلز سو پیټي سیلز موجود دي دلته کې مسلز موجود دي سمال مسلز مسل موږ درسه سمال مسلز موجود دي چې کله زموږ باډي کې ټمپریچر کم شي نارمل 37 نه کمیدل شروع کی نو دی باندې سو کې شایوي کوشي شایوي رپیدو ته وي نو کوم چې د دې مسل دی هغه کنټریکټ چې مسل کنټریکټ شي نو یو دغه یو لیر اپیر جوړ شي بلانکټ اپیر جوړ شي د هوا یو لیر جوړ شي او د لیر د جوړېدو سره د دې سره دا بهر ته وځي نو څه جوړ شي ګوز بمپ جوړ شي نو څو د نسبت ونه چې یو قران شي نو ګوز بمپ جوړ شي ا دې ګوز بمپ سره څه شي د باډي ټمپریچر بیرته نارمل تر شي ټمپریچر دنه مینټین وساتل شي دا خو شو په یخنۍ کې کوي په ګرمۍ کې څه چل کی په ګرمۍ کې به بلډ فلو سی واکېږي چاته سکین ته چې سکین ته بلډ فلو سی واشي دا غي سره بس کی تاسو خیال کړئ په کوم ځای باندې نهر نه تیر شي نو حالت کې وبکې چې کله په نهر تیر شي هغه باندې نهر راشي جوړ شي نو بیا وګو لیول څه شي راوخی شو چون شو بلل کنه دا قشنګ دی نو ګوره چې کله دا لیر دی او د بلډ سپلای څه شو زیاته شو چې کله بلډ سپلای زیاته شي نو سکین با سپین یا سور شي چې وړي چې څنګه موږ سره کیږي ټیک ده سکین به بدل شي دا غیر رنگ به کلیر شي او د دې رنگ کلیر کېدو سره به کوم چې هیټ راتلو هغه هیټ پوس پر بلډ نه په وبو سره لاس کیږي اچھا ته بهر ته نو کولینګ افیکټ موږ ویلو چې evaporation causes cooling effect evaporation څه کوي perspiration cooling effect کوي ټیک ده دا دې څه شو thermoregulation شو په یخنۍ په جوړي which او خاص thermoregulation سره به وبو چې کله اسکی دا غي سره به هیټ هم لاس کیږي دا غي سره به سلوټس سار سره دا اوسه هم څه کیږي د باډي نه لاس کیږي ها بلکې which term is used for the disease where one or both kidneys do not perform their function څه term موږ استعمال چې کډنی کله فنکشن نه کوي نه چې کله فنکشن نه کوي renal یا kidney failure څه وایي renal یا kidney failure renal یا kidney failure کې به یو یا دوه kidneys په نارمل فنکشن نه کوي دا غیر پر بیا موږ سپلیمنټ سیستم سپلیمنټس مطلب اضافي کار وکړو یا با ډایلیسس کو ډایلیسس هیموډایلیسس یا کیټو ډایلیسس یا با کډنی ټرانسپلانټ حاکم چې د الله کشین دا کوم کړي ټول په ډیټیل سره ویل دي